वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। आयात मुबारक की नहम कानून जिक्र के दो और नहम कायदा द बारद इस्लाह द कोर च बखबल कोर की द अल्लाह दुनुम आज़मतुल्लाह और द अल्लाह दुनुम आज़मत दागे ख्याल साता बियामा ताउस्ता आयात मुबारक की सलूर तवजीहात कड़ियो दागे सलूर तवजीहात न पस्ता आला नहजिल मशाइख मंगायात मुबारक लगोले परुनी दर्स के च मशाइख तकसीम संग कई नो आगमा आयात मुबारक लगो मुफस्सिरीन किराम संग लगोले दे आगे की औसो खबर कहू अला सबील इख्तिसार। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, लग़्व की मुफस्सिरीन किराम अक़वाल ज़िक्र कई मुख्तलिफ तस्तासु ख़ियाल माता उसका दुआ क़ौल कड़ू यौद इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह अव्वल द इमाम अबू हनीफा। अल्लामा इब्न जूज़ी रहमहुल्लाह ज़िक्र कई छियौ क़ौल दादे लग़्व दीत वही अन यहलिफ अला शै व यज़ुन्न अन्नहु कमा हलफा सुम्मा यतबय्यनु लहू अन्नहु बिखिलाफिही। यो सड़ी कसम उखड़ पे यो शिबान दे और ददा गुमानो दा मा कम कसम खोड़ल दे खबरम दग से रुस वर्त पता लगे जो खताओ दा यमीन यमीन लगो दे दा माना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न अब्बास हसन आतवाश शुआबी और इब्न जुबैर वगैरह अगैन मनकूल द्वेम कौल वसानी अन्नहु ला वल्लाहि व बला वल्लाहि मिन गैर क़स्दिन लिक़अक़दिल यमीन। चलमीन लग़्व दीत वे लिखीगी चिल्ला वल्लाह बला वल्लाह बस ऐसे बस खुलादत से दा वल्लाह बिल्लाह बस दा वल्लाह बिल्लाह कई मिन गैर क़स्दिन लिअक़दिल यमीन यमीन से कसद मसदनी खुदा खुली पे ड्रत आदत शुई दाखिले बेड्रत आदत शुई दीत यमीन लग़्व वेले की खबर न दा कौल दा हज़रत आयशी और द ताऊस और द इमाम शाफ़िई और द इमाम नख़ई रहमहुल्लाह
دریم قول چې هغه ذکر کوي نو هغه دا دی چې انه یمین الرجل وهو غضبان، دا هغه قسم نه چې سړی په غصه کې خوړلی، نو چې سړی چرته بالکل ډیر زیات غصه او غصه کې قسم وخوړه چې په خدای قسم نه به دا کار نه کوم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دا قول طاووس را نقل کړی دی د ابن عباس نه. څلورم قول دا قسم د یو سړي دی په معصیت باندې چې بیا ځان حانس کی او کفاره ورکړي. یو سړي په ګناه باندې قسم وخوړو نو فوراً د ځان حانس کی کفاره دی ورکړي. لکه ما راته مخکې ویلو یمین منعقده چې کله د کفاره ورکړه نو لا یؤاخذکم الله، اوس الله نیوی نه فضل کارې کړو چې په ګناه قسم خوړلی او دا آیت مبارکه بیا دې قول والا داسې لګئی چې وایي لا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم، د ګناه قسمونه مه خورئ چې نیکي به نه کوم، د پرهیزګارۍ کار به نه کوم او اصلاح بین الناس به نه کوم، دا مه خورئ، دا مات کوي دا قسم. کفاره ورکوي چې مو مات کړه، کفاره مو ورکړه نو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، په دغې باندې مو بیا الله پنځم قول دا دی چې امین اللغو مصداق دا دی ان یحلف الرجل على شیء ثم ينسى. سړی په یو خبره باندې قسم خوړلی دی جو بیا تېرو، دا یمین اللغو دی. لیکن علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ دی پنځو اقوالو کې چې ترجیح ورکړي نو هغه وایي وقول عائشہ اصح الجمیع. قول د عائشې ته یاد دی. دویم قول چې ما ذکر کړ یمین اللغو څه ته وایي؟ بلا اراده قسمونه، نو داتې مراد دی او دې لره ترجیح دا نور اقوال دا کمزوري دي. اصح الجمیع چې دی نو هغه دا دی. ٹھیک شو. ورپسې بیا چې راځي نو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ یو بل مزیدار ټکړه دی چاته تو کما والله غفور حلیم. دی زایبان دی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آغا وی اللہ غفور دے سمانا ناروا باندې قسم خوړلو نو الله نه معافي وغواړه او الله حلیم دے سمانا. حلیم آغا چاہتا وی چې درگذر کئی
تعجیل نه کوي او سره د قدرت سزا نه ورکوي داسې درگذر کوي چې تعجیل هم نه کوي او سره د قدرت سزا نه ورکوي هغه بادشاہ ته حلیم وي نو الله ته وایي ستاسو دا ناروا قسمونه ښکاري الله له غصه ورځي خو تعجیل نه کوي او جهل د جاهل ورته ښکارېږي او سره د قدرت نه رب کریم بیا هم صبر کوي حلیم دی درگذر کوي سزا نه ورکوي په دې معنا کې بیا هغه اشعار راړي چې حلیم وایي دغه بادشاه ته چې ځان الله عذاب نه ورکوي اما تعبیر ہو عذاب نه ورکوي سره د قدرت نه او تعجیل هم نه کوي دې ته حلم وایي په دې تایید کې اشعار راړي نو وایي لا يدرك المجد اقوام وان كرموا حتى يذلوا وان عزوا لاقوام لا يدرك المجد اقوام وان كرموا حتى يذلوا وان عزوا لاقوام بزرگی تا مشرعی تا آغا سوک نرسی اگر کډیر زردار وی یو قوم مشرعی او بزرگی تا نرسی کار سمر سخیان وی ار سور عزت دار وی خطر آغی پوری چې یو قوم ډیرو قومونو ته د خپل عزت سره سره ځان خوار کی او ځان ذلیل کی عاجزیو کی ډیر سخیان دي مال دی لګئی سخا دي که یو ډیر عزتدار دی خو بل ته به ځان عاجزه کوي نو علم شرعي ته رسي ٹھیک شو خو بیا وایي ويشمت فطر الالوان مسبرة لا صفح ذل ولكن صفح احلام ويشتم کنزل بورتهم کولے کیگی فطر الالوان مسبرة بیام دا غیرنگونا با بدلیگی نا پڑکیگی با بیا بام خوشحالی لا صفح ذل خدا مخ اڑول چی دے زانی نانگارا کڑ دے نو دا دا ذلت اڑول ندی دا دا حلم اڑول دی حلیم صبر بی پکی علب مشرعی ترسی لا يدرك المجد اقوام وان كرموا آغا قومنا اگر کا سخیانوی مال لگئی مشری نشی مندلے تردی چه سرد خبلی زد نازان زلیل کی خلقو تا کنزل باورت کیگی خودے ببیام چه کم دنو خوشحالا خوشحالی دانا چکی دا بغیرت دے نا دا ځان نانګاره کړه د دلتوب نه دی دا پکې صبر دی نو چې صبر پکې راشي او صبر وکي نو بیا د مشرعي ځای ته رسي جرګه کې چې ځي نو چې چاله روغې کې چې هغه نه خپل کور نه خلاصېږي نو چې هغه له روغه کې نو ته به ترې څه خلاصي چې هغه له خپل رور نه خلاصېږي نو چې ته ورله روغه کې نو ته به ترې څه خلاص شي
بیگا زیو جرگ دو جرگو کی طلب دو جرگو نا یو خلق خو ابل جرگی لتلال یو خزا یو کشر جنئی داغی خبر کتاسو اوریدل ہے نتاسو بیریان بچ خدای پاکا دا زا پلاتون سر خبر کم او دا مور او دا پلار او دا ریٹول پا مخ کی نو بس اوری بنو دی جرگی مارو تا پاک خلق کل داغا غسوئی و بس اگا مشر دی دا زای اگا مندلی چیارلو خوری گینی دا چاسو کور دے دا چاسو کار دے چه اگر آشو تا تا مینت کئی چه خیر دے جی ستا کور دے روک شی ستا کور تا دے ستا خزا واپس راشی او یار جی تاسو دے جوڑ شی تاسو رونا دے جوڑ شی دا سے مشران چه دے کور تا رازی بیلالی چا دا دیتا کتر سخ وسوینو کالینونو و تا وغڑو چه پا آغا کالینونو بندے قدر کی بیلالی چا مشران چه اغا ستا کور تا رازی و ستا روغا کئی دا دا پختنو دستورو اس کو روغیم سبل شان ہونے شوئے و سلالی چونا شروع شو فنا سخلق اسم دا سشتے چه اغی دا روغی کئی دا دید پارا چه مالا اللہ اجر را کی ودتا اللہ خیر و رسی بار کے یو خو مقصد دا شاعر دے نو آخو دارے چه شرعی بزرگی تا با علا رسی چه خاص پک سکور د خلکو برداشت او سره د خپل عزت ځان د ذلیل کړی نو بیا به مشرعي مقام ویني خو مستدل چې کوم دی نو د حلم معنا د پاره راړي چې حلم سره د قدرت سزا نه ورکوي سره چې کوم نه د ارسنا الله عجلت نه کوي زر سزا نه ورکوي نو دی لراړي چې لا صفح ذل ولكن صفح احلام الله الله بیا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اگر تقسیم بل کړه دی چې قسم په دوه قسمه دی خو زه اوس هغه تاسو ته نه کوم ځان له وګوره مزیدار تقسیم کړه دی وی الایمان علی ضربین ماضن ومستقبل فالماضی علی ضربین یمین محرمہ ویمین مباحہ والمستقبلة على 5 أقسام أحدها يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية بارکیب دا تقسیم دا ویلو دے مزیدار دے ذہن پہ خلاصیگی کل تقسیم دے دارت انشاءاللہ ثواب یوم او مخی و بیالا صحیح ہے پدی لگزان پوہ کہ مزیدار تقسیم دکڑے مشایخ و تقسیم تا تما آیاتون پرون لگولیو صرف دا تقسیم انشاءاللہ مستقیم کلاس